ډیرو محترم مسلمانانو، نن د جمعې د ورځې سورت کهف د دې وظیفه راته ښیمه بهترینه طاقتوره وظیفه. سورت کهف صرف یو پیره ووایئ، یو پیره، یو مرتبه سورت کهف تاسو تلاوت وکئ. سورت کهف محترم مسلمانانو چې یو پیره د هغې تلاوت کې د سورت کهف نو ټوټل په 10 منټه یا 15 منټه وخت لګي، دې نه پې هم کم لګي. صحیح صحیح وی بیا په 10 نه واله 15 منټو پورې وخت لګي. لیکن محترم الله تعالی به تاسو ته دومره عظیم الشانه فایده درکړي، دومره بهترین ثمرات به درته الله تعالی درکړي چې هغه به ستاسو په سوچ او په سمچ او په عقل او زړه کې او تصور کې د هغې اړو ګمان نه راځي. محترمو څومره غټه فایده چې تاسو له به الله جل شانه درکوي. نو کم انسان چې سورت کهف تلاوت د جمعې په ورځ باندې وکړي نو د هغه دپاره یو بهترین افر دی، یو بهترین د الله تعالی د سیړه یو انعام دی. نو محترمو خلک د خپل انعاماتو د وصولېدو دپاره، د خپل انعام د حاصلېدو دپاره کم کم حدونه نه فار کوي، او تاسو ته هیڅ حد فار کولو ضرورت نشته. تاسو صرف په دې مبارکه ورځ باندې صرف 10 منټه ټایم وباسئ او په 10 منټه کې دا بهترینه او دا اسانه او دا مختصر د قرآن پاک دا مختصر صورت تلاوت وکئ. تاسو انشاءالله الله جل شانه به تاسو ته بهترین ثمرات، بهترینې بدلې د دې درکړي. سرو محترم مسلمانانو دا افر یعنی دا انعام تاسو حاصل کړئ، دا میوه نن حاصله کړئ انشاءالله د زندګۍ دپاره ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو او هغه مسافر او کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، مسافر دي زما رونه دي، زما خویندې دي او بهر وطنونو کې دي، الله تعالی دې ټولو مسافر الله ډیره د خوشحالو زندگی ورکړي، ډیره د کامیابو زندگی دی الله تعالی تاسو له درکړي. محترم مسلمانانو، نن د جمعې ورځ د بهترینه ورځ د سورت کهف د جمعې د ورځې دا وظیفه یو پیره صرف وکئ، سیوا نه. انشاءالله له دې ته زه بهترینې فایدې ذکر کوم، خو د هغې نه مخکې دا مختصر شان خبره زما په کولو غوږونو تاسو وګورئ او ویډیو مه سکیپ کوئ، ویډیو پوره وګورئ. امیر سیف الدین الحسامی د یو خبره ذکر کړې محترم مسلمانانو، دا په غور دا خبره واورئ او دا خبره امام ابن حجر رحمت الله علیه په خپل کتاب کې لیکلې ده چې یو ورځ زه په صحرا کې روان وم، نو ما د یو مغبره ده ابن دقیق العید، دا یو مغبره د قبرستان دی، په دې کې ما تلاوت کولو، ما دعا غوښتله او دغې دعا کې ما ژړل. نو ما چې دی محترم مسلمانانو د یو کس په باره کې ما دا واورېدله چې یو کس دی او هغه یعنی ما د هغه نه دا واورېدل چې هغه په قبر کې وایي چې زه په قبر کې کله کېښودلی شوم نو یو سپی رالی، سپی خو پېژنئ که نه، سپی رالی او ډېر وحشتناک سپی و، داسې سپی و چې خطرناکه خولې وه او زما سیټ ته رالی او داسې و چې د غټ درنده نه هیبت والا کوم چې خطرناکې د هغې په شان و، هما باندې نهایت او ډېر زیات ګبراهټ رالی، یر را باندې راغله او ډېر زیات زه ویرېدم چې زما به اوس څه کېږي. محترم مسلمانانو، په دې کې یو بهترین ښکلی نهایت خوبصورته شکل والا انسان رالی چې رالی وي، زما نه هغه سپی وشړو، فری کو او زما په خوا کې کېناستو او ما ته تسلي راکول شروع کړه چې ته مه یېرېږه او تا ته هېڅ یعنې څه نشي ویلی. محترم مسلمانانو، وي ما ته تپوس وکړو چې ته څوک یې؟ وي ما ته په جواب کې ووایي چې زه ستا د جمعې په ورځ هغه سورت کهف تلاوت یم چې تا ویلی او د هغې هغه ثواب یم. نو محترم مسلمانانو، یو پیره سورت کهف تلاوت کړی و او الله تعالی دومره غټ درنده نه، دومره غټ اجدها نه الله تعالی هغه ته امن ورکو او د خوشحالېدو دپاره هغه خوبصورته انسان جوړ شو، دغه سورت کهف. نو موږ تاسو ته پکار دی چې یو ورځ خو دا سورت کهف ووایو که نه د خپلې زندګۍ کې. بله رسول الله مبارک فرمایي څوک چې د جمعې په ورځ سورت کهف ووایي نو د راروانو 2 جمعو په درمیان کې به د درمیان به د دپاره روشن شي. روشن کله چې د انسان دپاره روشن شي، روشنایي شي، په روشنایۍ کې یعنې په رڼا کې انسان خپل هر یو حاجت پوره کولی شي،
خپل هر یو کار هغه سر ته رسولی شي. صحیح شوه. بل روایت کې رسول الله مبارک فرمایي چې سورت کهف د جمعې په ورځ ووي د دپاره د مکې پورې چې دی یو روشن یو نور به د دپاره جوړ شي. کوم ځای کې چې د سورت کهف ووي دغه ځناوره تقریبا دغه مفهوم دی چې د مکې پورې به د دپاره د ارماني حالات چې دی دا به روشن شي. نو دوه فایدې شوې. یو خو دا شوه چې د جمعې په ورځ چا سورت کهف یو پیره وي نو را روانه دوه جمعو په منځ کې چې څومره فاصله د دپاره روشن شوه، خوشحاله شوه، بهترینه شوه، مجربه شوه. دا ورځ او شپې د دپاره قیمتي شوې. بله دا چې د سورت کهف څوک ووایي نو هغه د مکې پورې د دپاره الله تعالی د درمیاني حصه نور کړه، روشنه کړه. درېیمه محترمو مسلمانانو دا فایده درته میلاو شوه چې قبر کې به دغه سورت کهف زما او ستا دپاره د زړه د تسلی، د زړه د خوشحالېدو، د عذاب نه د بچ کېدو، د پریشانونو د بچ کېدو ذریعه وګرځي انشاءالله. ما هم چېرته مخکې نه دی ویلی محترمو مسلمانانو، خو چې کله مې دا واقعه په یو کتاب کې وکتله د ابن حجر رحمت الله علیه نو انشاءالله نن زه هم په خپله ویمه او تاسو ته هم درخواست دی چې هره جمعه سورت کهف تلاوت انشاءالله پابندۍ سره کوئ. بله بهترینه خبره دا ده چې کومه فتنې دي که نه د هغې فتنو غټې غټې فتنې چې کومې راځي غټې غټې نو هغې نه به الله تعالی تاسو ته امن درکړي. هغې فتنو نه به الله تعالی تاسو ته داسې امن درکړي چې هغې نبي پاک صلی الله علیه وسلم هم د هغې فتنو نه فنا غوښتلی ده. دغه فتنې نه به هم الله تعالی ته فنا درکړي. چېرې چې له دغې فتنې نه فنا میلاو شوه دا انسان کامیابه شو. لهذا محترم مسلمانانو دا وظیفه انشاءالله دا سورت کهف تلاوت خامخا نن ورځ کې وکئ. انشاءالله زه هم کوم، تاسو هم شروع کئ. زه به هم انشاءالله هره جمعه کوم، تاسو هم هره جمعه انشاءالله د ثواب فنیت کوئ. هغې نه پس دعا هم ځان دپاره غواړئ الله ما د ستا د کلام تلاوت وفرمیلو، الله ما ستا کلام ولوستلو، الله زما د دې کلام د خاطره زما حاجتونه پوره کړي، زما مشکلات اسان کړي، زما قرضونه ختم کړي. محترم انسان چې څومره د الله تعالی نه غواړي که نه الله تعالی وایي څنګه چې انسان په ما ګمان کوي، ګمان که نه وي هغه رنګې زه ورسره معامله کوم. مثال په طور زمونږ په موجوده حکومت باندې ښه ګمان دی، لکه یا د انسان پې بد ګماني نو هغه حکومت ورته هغسې ورکوي. که ستا یو مالداره سړي باندې ښه ګماني نو هغه د هغه ښه ګمان چې دی هغه به ستا دپاره دغه شي بهتر شي، تاله به قرض درکړي، تاله به یو شیز درکړي. که ستا په خپل خاوند او په ښځه اعتماد او ګمان بد وي، شکونه پې څوک کوي، څوک څه لکه دغه مثال شو نو الله تعالی باندې ښه ګمان ساتئ ځکه رب العالمین دی، هغه خالق کائنات دی، هغه مالک کائنات دی، د بادشاهانو بادشاه دی، هغه له زوال نشته دی، هغه ډېر زیات غني ذات دی، هر انسان له ورکړه ورکوي. انسانانو له